سلامونه نیکی هیلې احترامات ملګرو بلال یم ستاسو ورور ملګرو داسې یو ویډیو داسې یو د خفګان او یو د غم د دک د درد د معاشرې د نوجوان د فکر ویډیو ده چې آیا زموږ د معاشرې نوجوان په کم طرف روان دي زموږ د خلک چې دغه د تاریخ وګوري دغه د غیرت اندازو لګي نو دغه چې دی همیشتن په دین اسلام باندې ننګ کړی دی په دین اسلامي غیرت کړی دی همیشه چې دی دغه نه راواخله د چې کم ټیم کې نبی علیه السلام چې کله اولایک پښتانو الاسلام د پښتنو د پاره ویلې او د کم چې د قبیلې مشرو د پښتنو قیس عبدالرشید نوم یو زما خیال دی د هغه ټیم نه راواخله چې څومره جنګونه وګوري تر خوشحال خان خټکه پورې یا داسې تر باچا خان بابا پورې نو دغه به چې دی د پیرنګي خلاف په چې دی پښتون جنګ کړی وي په دین اسلام باندې به غیرت کړی وي د علماو کرامو به عزت کړی وي او همیش به چې دی په مذهبي خلکو به ننګ غیرت کړی ورسره به ولاړ وي خو نن سباني نوجوان نن سباني مسلمان نن سباني پښتون څه کوي چې مولا په موټر سایکلینی د شانه پک باندې گزار کوي ډیر د افسوس مقام دی د یو ویډیو کلیپ ته دا در سره وګوره ښکاری بم درته دا ما چې وکتل نو زما د زړه ته ډیر دک درد تکلیف میلاو شو چې آیا زموږ د نوجوان په کم طرف باندې روان دي دا څه کوي اخر ملګرو که دې ټیم کې پارس کو زه خو یم که زه وي تاسو وایه تاسو به څه کولې زه په ایمان یې ووایه چې داسې یو طالب یو عالم په موټر سایکل ناست وي او د شانې چې دی یو یوتینوما کس په کاڼي یا په د اوبو په ډکه ګنده ګوتۍ باندې یا په بل شي څیز باندې ولي ستاسو څه خیال دی زه خو قسم بالله دا خو هر څوک دی په دغه موقع زه ته په الله یقین کې چې دنه در لما دغه موقع کې پرتوګه میسته او دله دې ملا تماش نه چوکي لیدلی چې ته ګزار په چا کې دا خو زما د انبیو ورثه دي دا نن په لارو نه شي تللی دا معاشره چا خرابه کړله د دې معاشرې د دې علما کرامو باندې د گزار کولو والا اصل ذمه دار څوک دی څوک دی تاسو ته پته شته د عمران خان دی تر نن تاریخه پورې تر کومې پورې چې دا خنزیر انسان چې دی دا نو کنه د سیاست نو دا ګنده خلکو د علما کرامو قدر کو خلکو به د علما کرامو نه دواګانې غشتې خو چې دا خنزیر نومه انسان سیاست ته انټر شوی دی زما د مدرسې عالم د مدرسې طالب د جماعت مولا دا پوره من نه دی په دغو باندې داسې هم غزار کیږي ګولې ګزار هم پې کیږي بم هم پې بلاست کیږي کله نه چې دا خنزیر راغلی دی د ده نه مخکې هم یو و د پاکستان صدر تیر شو هغه هم چې د مدارس ډیر شهیدان کړي دي اوس ورغلی دی الله پاک په ګریفت کې دی خو دې دې الله پاک زر تر زره ورولي ځکه چې زما نوجوان د چې څومره دغه او د چې د علما کرامو نه څومره نفرت دی خنزیر نومه انسان د عوامو په زړه کې راوستی دی یقینا چې داسې نفرت ترې نه کله نو شوی نن چې زما د معاشرې د نوجوان راځي او په عالم او په طالب باندې گزار کوي نو دا صرف او صرف د دې کریډټ دقه لنګړاله د اټک جیل ته ور روان دي که الله پاک د دې په څلور بوړي کې پوه شولې یاره دې ویډیو کتو سره مې ډېر زړه کې سره راغلل خو بس ملګرو څه به وویم نو خوا کې مې نو ګینې دا لاس مې پکې د لنیغ منډه خو بس لرې دی چې هر ځای کې وي د خپلو علما کرامو داسې دفاع وکړي چې داسې دله د اوس خلک یې دا لاس پکې منډی الله پاک هم زمیوار دی وروره در سره کلک ودرېږي پوه شول چې کوم سړی د علماو کرامو ګستاخي کوي یا پې غزار کوي یا پې وار کوي زه یم چې لاول شی پې پکې لاس ومنډي او یا که مشر یې وي چې داسې کشر اسلو کې په هغه سات پې ودانګي دا کومه معاشرې ته پاتې شو مړه چې په علما کرامو په مذهبي خلکو به غزار کیږي دا وخت دی مړه دا زمونږ مسلماني او پښتو غیرت دی یار